سلو 90 سیکنډ سره زما همایرا مهوش وړاندې کوو د نن ورځې د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایران صدر ډاکټر مسعود پېشکیان سره ټلیفون باندې د موجوده حالاتو په اړه خبرې اترې کړې. وزیر اعظم ایران صدر له د پاکستان د طرفه د مکمل حمایت او یکجهتۍ باور هم ورکړی. بلخوا د یمن حوثي ګروپ د روان ایران امریکای تاوتریخوالي کې د اسرائیل جنوبي سیمو کې فوجي تنصیبات په بیلسټیک میزایلونو په نښه او ویلي دي چې تر څو پورې هدفونه نوي حاصل کړي شوي د حملو سلسله به جاري ساتلی شي. په خیبر پختونخوا کې د اپریشن غضب للحق شروع کېدو وروسته ترهګریزو پیښو کې 15% کمی راغلی. د سرکاري اسنادو تر مخه روان کال کې د اپریشن نمخ کې په صوبه کې 240 ترهګریزې پیښې ریپورټ کړې شوې دي، خو اپریشن وروسته تر دې دمه ترهګریزو پیښو شمیره 80 ته راغلې ده. پخوانی وفاقي سیکریټري ارباب شهزاد ویلي دي چې پاک افغان جرګه به 21 مارچ رابللی کیږي چې مقصد پاکستان او افغانستان ترمنځ کشیدګۍ کې کمی راشي. په دې جرګه کې سیاسي وګړي، قبایلی مشران او علما به ګډون کوي. OGDCL خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې د ګیس لوی ذخیره دریافت کړې ده. اعلامیې تر مخه د ذخیرې څخه یومیه تقریبا 2 کروڑه 15 لکه سټنډرډ کیوبیک فوټ ګیس ترلاسه کولی شي. باجوړ کې ډیسټریکټ پولیس افسر په هدایت بم ډسپوزل سکواډ ټیم بروقت کاروایی دوران یو بازار ته نږدې بارودي مواد ناکاره کړي. سکیورټي فورسز سیمه په ولکه کې اخیستې ده او اوس هم مختلفه ځایونو کې سرچ اپریشن شروع دی. د صحت وفاقي وزارت د 14 اپریل نه تر 19 اپریل پورې د پولیو مخنیوي مهم شروع کولو فیصله کړې. د قومي مهم دوران 4 کروڑه 53 لکه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکی به ورکول شي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونه او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.